نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی حکم وکړو چې رزق مونږ ستانه نه غواړو، ستانه مونږ تقوا غواړو، بس تقوا اختیار کا، رزق به تعالی مونږ درکو. ځکه دا رزق د انسان په وس کې دی هم نه، دا رزق د انسان په وس کې دی هم نه. انسان به څنګه رزق ځان له پیدا کړي؟ دا دانه الله تعالی مونږ صرف ورتا وکړو، بیا د دې نه تیغ راخېجول دا د الله تعالی کار دی. بیا دا لویول، د دې حفاظت کول، دا کمال ته رسول، دا د آفتونو نه بچ کول، دا ټول د الله تعالی په ذمه دي. نو الله وی دا رزق دا زمونږ ذمہ داری ده، ستانه مونږ رزق ګټل نه غواړو، ستا کار دا دی چې تقوا اختیار کا. کافرانو به د خپل خواهش مطابق معجزه غوښته د نبی علیه السلام نه چې ته داسې غونډه کې معجزه پیش کا، نو مونږ به دا ومنو چې ته پیغمبر یې. او دا به د ایمان د راوړو دپاره نه پیش کوله، بلکې دا خبره به د دې دپاره کوله چې نبی علیه السلام لا جواب شي. کله به اسمان ته لاره وکړه چې مونږ به بره وخیجو، کله به اوس مې تکته سورنګ کوز کا، کله به د مکې مکرمې د غرونه لرې کا، دا اواره کا، دلته کې اوبه پیدا کا. دا قسم معجزې به دې غوښتې دپاره د دې چې نبي اسلام تنګ شي، د ایمان دپاره به یې نه غوښتلې. الله تعالی ورله جواب ورکړو. دی وی چې پیغمبر علیه السلام مونږ ته فرمایشي معجزه را نه وړله، نو الله تعالی ورله جواب ورکړو چې ولې په دې مخکنو صحیفو کې نبی علیه السلام واضح دلایل او واضح چې کوم دي صفات په مخکنو کتابونو کې نه دي بیان شوي. مخکنی کتابونه هو بعضې خلکو یهودیان او نصارا هو به منل که نه، په هغې کې د نبي علیه السلام په هر کتاب کې درې وړو کتابونو کې ابراهیم علیه السلام باندې څومره صحیفې نازلې په هغې په دې ټولو کې د نبي علیه السلام صفات چې کوم دي ذکر شوي، نو هغې ته دې نه ګوري، هغه ذکر شوي دي، هغه صفات ذکر شوي دي. نو په کار دی کو دوی په حق باندې وي او د دې ایمان راوړل مقصد وي، دې په اوسه پورې ایمان راوړو، خو ایمان راوړل مقصد نه دی. ولو ان اهلکناهم، الله تعالی وی کو دی مونږ بغیر د پیغمبر نه هلاک کړي او پیغمبر ورته نه راغلی. نو دې خلکو په ورځ د قیامت دا ګیله کوله چې الله تعالی ته مونږ ته ولې پیغمبر نه رالیږو، چې تا مونږ ته پیغمبر رالیږلی وي نو موږ به ایمان راوړی وي، ستا آیاتونه مو منلي، نو تا مونږ ته پیغمبر راونه لیږو نو مونږ ذلیل او رسوا شو. نو الله وی د دې وجې نه مو ته دا مخکانې صحیفو کې هم د پیغمبر علیه السلام صفات راغلي دي او پیغمبران مو ته د دې وجې نه رالیږلي دي چې دې سبا بیا دا ګیله نه کوي په قیامت کې. الله تعالی ورته فرمایل چې بس انتظار کوئ د قیامت ورځې ته، زر ته تاسو ته پته ولګي چې څوک په سمه لاره او څوک په بده لاره باندې.